سورہ سواد آیت نمبر 12 لسم رکو درشتم سپارہ صفحہ نمبر 38 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب صدق الله العظيم سورہ سواد آیت نمبر 12 لسم رکو درشتم سپارہ صفحہ نمبر 38 کتا سو یاد شي په دې ماقبل آیتونو کې الله رب العزت د حضور علیه الصلاۃ والسلام د تسلی د پاره د کافرانو هغه شکست بیان کړی وو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د دې کافرانو په دې خبرو باندې انتهایی خفه کېدلو. الله وتعالى فرمایل جند ما هنالك محزوم من الاحزاب. الله پیغمبر دا یو مختصر شانته لخرو چې په غزوه بدر کې ولا چې کم دی په زلالت سره شکست ملو شوی دی، ولهذا ته د دې کافرانو په دې خبرو باندې خفګان مکوا. دا اوس چې کم آیتونه ما تلاوت کړ په دې کې الله رب العزت د نوح علیه السلام او دغه شان د حضرت موسی علیه السلام او د حضرت صالح علیه السلام او د حضرت لوط علیه السلام او د حضرت شعیب علیه السلام طرف ته اشاره وکړه چې د الله پیغمبر استانه علاوه چې څومره انبیاء کرام راغلي دي نو په هر یو قام چې کم د خپل پیغمبر چې کم د هغه دغه بیزتی کړي دا پیغمبر ته دروغجن ویلي دي، پیغمبر ته چې کم د کذاب ویلي دي، پیغمبر ته چې کم د اشر ویلي دي چې دا انتهایی شریر خلق دي نعوذ بالله من ذلک. لہذا د مکی مکرمه دا کافران کچر تستا بیزتی کوي او یا ست چې کم دی دغه په خبرو باندې خفکیږي نو خفکیږي په ما دا د ټول د قومونو دا عادت دی چې د پیغمبر چې کم دی هغه بیزتی کړي دا. دلته د نبی صلی الله علیه وسلم ته د دې انبیاء کرامو د ذکر کولو مقصد دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده او په هغه باندې صبر دی. كذبت قبلهم قوم نوح او دروغجن او غنلو لدین روان دی قوم نوح د نوح علیہ الصلوۃ والسلام قوم، وعاد او قوم عاد، وفرعون ذو الاوتاد او فرعون چې د میخون والا وو. وفرعون ذو الاوتاد دا فرعون چې کوم دی د میخون والا وو. د دې څه معنی ده؟ د یو معنی دا ده چې دې کې چې کوم دی د فرعون ظلم طرف ته اشاره ده. فرعون وجه کله چاته سزا ورکولا پخپل محل کې نو اغله وجه کم دی د پخپو او پلاسونو باندې میخونه به ټک وهل چې د سزا په وخت کې کم دی دا بنده رب نه وخی. ذکر دی چې کم دی وفرعون ذل اوتاد فرعون د میخونو والا وو. او دویمه معنا او مطلب ادا ده، دویمه معنا او مطلب ادا ده چې فرعون بکله هم داسې چرته بهر چکر ته بتلو سفر باندې بتلو او پلار کې بشفر راغله نو دی به کم دی خیمه به لګولې د دې خیمو د پاره به چې کم هغه اوس پنې چې کم دی ټک وهلې نو هغه به د سونی او د چاندې بوي نو هغه د مال او طرف ته اشاره شوله چې دا دونه مالدار خلکو چې خیمه به لګولې نو بس سونی او د چاندې په میخونو باندې به هغه تړلې پاغي به تړلې او بیا هم چې کم دی د پیغمبر چې کله به حرمتي وکړه الله رب العزت ول په دنیا کې هم څور کلو شکست ورکلو. وثمود او ثمودیان چې صالح علیه السلام متراغلو، وقوم لوط او قوم لوط چې حضرت لوط علیه السلام متراغلو، واصحاب الایکه او د زنګل والا خلق چې حضرت شعیب علیه السلام متراغلو. اولئک الاحزاب هم دادی خلق لخکره ان کل الا کذب الرسل دی ټولو دروغ جن ګڼلي وو خپل پیغمبران. فحق عقاب پس ثابت شو په دې باندې زما عذاب.
وما ينذر هؤلاء دې کافرانو چې کوم دي د قیامت استهزاء به کولا استهزاء ویل کیږي ټوکې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته فرمایي چې قیامت برازي نو دی به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې قیامت راځي نو موږ باندې چې کوم دي اول نه قیامت راولا نو الله فرمایي چې دی خو د قیامت پس استهزاء کوي وګوره ودا یاد اوساته قیامت چې کله راشي نو من فواق پاغي کې به ایس وقفه بم نوي یو شپېلې به وهلی شي او هغه شپېلې به داسې وي چې دا اسرافیل علیه السلام په کې د سره سا قدر نه اخلي سړی شپېلې وخی کنه د سا بند شي نو دی یو پټي ځان هغه کې بیا شپېلې وخی وی دی به کله هم شپېلې وخی نو وی دی کې به د سره وقفه نه وي یو ترجمه د من فواق علماء دا کړی دا چې په دې کې وجه کم دی اسرافیل علیه السلام د سره سا نه اخلي او ځنې علما دا فرمایي چې فواق ویل کیږي دا غوا چې کله چې کم دی کور کې لشي خلک نو اول وته چې کم دی دا بچي را پریږدي نو چې کله دا بچي دا غوا ته چې کم دی ورلاندې وزي نو دا غوا چې کم دی پي را پریږدي نو بیا د نظر چې کم دی هغه زنانه هغه بچي سیټ ته کی نو بیا چې کم دی هغه غوا اولی شي نو دا غوا بیا چې کم دی پي بند کی نو دا زنانه وته دوباره بیا سره ولي دا بچي وته راولي نو د دې په منځ کې چې دا کومه وقفه ده د تفواق ویل کیږي حالانکه دا انتهایی مختصر وقفه ده نو الله رب العزت چې کله اسرافیل علیه السلام ته حکم وکي نو دی به د شپېلې دومره غټه به وکړي چې دې کې به سره وقفه مرانه شي او دغه وقفه د نه راتللو مقصد بداوي چې دا دنیا به ټوله غرق او تباه شي دا به کم دی ختم شي نو الله فرمایي چې د قیامت د پاره چې کم دی دا کافرانو چې په موږ باندې کم دی قیامت ذره ولا الله فرمایي چې دا غي د پاره یو خپل اورس مقرر ده او د دې صحیح علم چا سره دی الله رب العزت سره نو دې کې الله دا غي ذکر کوي وما ينذر هؤلاء او انتظار نکوي دا خلق الا صيحه واحده مگر د یو درنی چغه ما لها چې نشته د هغه من فواق حص وقفه د دې شپېلې لپاره حص وقفه نشته ده وقالو او دا کافران وای ربنا ازمون غربا عجل لنا ذرک مونتا اتنا زمونږ حصہ کافرانو بسویل ای زمونږ ربا راک زمونږ حصہ نو دې کې نمبر 1 خبره خدا یاد اوساته د مکی چې څومره کافرانو دی الله تعالی منلو نو ځکه چې کوم دی ربنا ای زمونږ ربا خو مسله دی کې داوا چې د الله سره به چې کوم دی کنه د بوتانو عبادت به هم کولو الله سره به شریکان ګڼل او دی به دا خبره کوله یمونګه د خپل 360 بوتانو عبادت زکه کوو چې الله سره برای راست کم دی خبره کول او الله سره راز او نیاز کول ودا د انسان کار نه دی د زمونږ د بوتان د الله تعالی خاص بندګانان دي وی مونږ دي خپل حاجت وړاندې کو نو دی الله ته بیا زمونږ دا خبره وړي نو الله فرمایي چې نه ما زما عبادت کې نو پاره کې بمینس کې واسطه نه راولي الله رب العزت د انسان خبره اوري د انسان حاجتم اوري هر څه کولی شي او دلته الله د دې چې کوم نسبت کړي نو دی بګوره الله منلو او الله سره به سمنل 360 شریکان ودا 360 بوتان ودا د الله تعالی خاص خلق دي نو الله فرمای ودی به ویل چې په مونږ باندې کوم دی عذاب کرازي نو بس اوس په مونږ باندې عذاب راولا او کچرته نبی له صلوات و سلام حق دی اور دی دا خبره کوي چې یاره اسلام سره به کوم دی جنت وی نو زمونږه حصہ مونږ ته د جنت په دنیا کې راکې الله فرمای چې قیامت هم حق دی جنت هم حق دی او دوزخ هم حق دی خدا به کوم دی د دې لپاره یو خاص اورزه مقرر ده الله دا غي خبره کوي وقالو او د کافرانو بویل ربنا ایزمون ربا عجل لنا ذرک مونتا قطنا زمونږ حصہ قبل یوم الحساب د حساب د ورځې نه پهلا
اصبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صبر کوا علی ما په خبرو باندې یقولون چې دا کافران وای وذکر او یاد کړه عبدنا زمونږ بنده داوود چې حضرت داوود علیہ الصلوۃ والسلام ذل ایدی چې ډېر طاقت والا وو. حضرت داوود علیہ الصلوۃ والسلام الله ولدون خوبصورت आवाज ورکړي وو چې کله به هم ذکر کولو نو د حضرت داوود علیہ الصلوۃ والسلام د ذکر د وجه پرندې به ودرېدلې. هغه پرندو به هم د حضرت داوود علیہ الصلوۃ والسلام سره کم دي تسبیح شروع کړه او دغه شانتي غرونه به هم د حضرت داوود علیہ الصلوۃ والسلام سره تسبیح به شروع کړه. نو ځینې خلکو چې کم دی په دې کې دا ترجمه کړي دا زموږ ترجمه مقصد هم دا دی چې صحیح ترجمه مونږ زده کو. الله فرمایي چې د داوود علیہ السلام به کله تسبیح کوله نو نمبر 1 دا چې مارغانو به مسره هم ذکر کولو او دویم دا غرونو به هم مسره سکولو تسبیح به کوله. نو په دې غرونو په تسبیح کې ځنو خلکو دا خبره کړي دا منګړت ویره ودا چې کم دی غرونو به تسبیح نه کوله بلکې غرونو کې به आवाज را تنبیدلو. خبره باندې پوهیږي سړی چې کم دی په جمعات کې ځان ته ولاړی او دی یو چغه اوخي دې کې واپس هغه आवाज راځي. نو دی ویلې چې یاره غرونو به ولا تسبیح نه کوله بلکې د غرونو کې به دا आवाज واپس کېدلو. نو ودا چې کم دی ودا د هغه معجزه نه و. زمونږ دا یو عقیده ده چې حضرت داوود علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی دا غرونه مسخر کړو او باقاعده دی غرونه به کم دی چا سره تسبیح کوله د حضرت داوود علیہ الصلوۃ والسلام سره. نو الله دغه طرف ته اشاره کوي انه اواب چې بشک داوود علیہ الصلوۃ والسلام رجوع کوونکی وو. ان سخرنا الجبال بشک مونږ تابع کړو غرونه معه د حضرت داوود علیہ الصلوۃ والسلام سره یسبحن بالعشی والاشراق چې تسبیح کول دوی د ماخام او د سحر والطير او مارغانو محشورتن چې راجمع کېدل با کل له اواب دی ټول دیتا رجوع کوونکی وو. واخر الدعوانا الحمد لله رب